السلام علیکم ملګرو. کورمې کې خاص یا ډېر ظلم روان دی. نه د وړه غم کېږي، نه د زړه غم کېږي، نه د بیمار غم کېږي. خو په راچنار شهر کې څه به کوم ظلم روان دی، داسې ظلم اوسه پورې چا نه دی کړی. نن چونکې 13 رجب شپه دی، 12 رجب دی، د عید شپه دی، سبا د امام علي ولادت ورځ دی. او نن څه کوم دی خلک اکثر خوشحالۍ کې غوښې خوري یا خونې کې ښه مړی تېروي. او نن بازار کې څه کوم غوښې ریټ دی، د غټې غوښې ریټ هغه 1500 روپۍ خرڅ شوی دی. بازار کې د اوس یا 1500 روپۍ څه کوم دی غټه غوښه هغه د خرڅېږي، او کوم نری غوښه دی هغه 2500 ته لوړه دی. دا کوم انسانیت دی؟ یعنی نورو ځایو کې کوزه ساده کې 800 روپۍ کیلو دی، کوم ډاون ډسټرکټ دی هلته په 800-600 روپۍ کیلو دی. یو په راچنار دی چې هغه کې مقامي لوکل کوم مال دی، غوا دی، غویه دی، چی دی، هغه د په 1500 روپۍ خرڅېږي. دا کوم ظلم دلته شروع دی. دا دلته چیکن بیلنس کوم دی هغه بهي نشته. هغې ورځې دې ته یوه کمیټیه جوړه شوله، په هغه حرکات کې نه دی راغلي اوسه پورې. زه به دا وایم چې دلته کوم ای سی دی، ډي سی دی یا ای ډي سی دی، دلته کوم ضلع انتظامیه دی، تحصیلدارانو پورې تاسې یا لږه څه ذمهداري جوړېږي. دوره په درجنو مراعات څه خورئ، دلته تاسې په درجنو هغه درته میلاویږي، مراعات درته میلاویږي، په لکونو وطنخوانې دي. تاسې دلته څه پارکینه ولي په کار دی. دا بازار کې کوم چیکن بیلنس دی، دغه نه خو یوه چپه سړی ووایي، یا دلته کوم فوډ هغه دی انسپکټر دی یا فوډ کوم چیکن بیلنس هغه کوي، ابزرویشن کوي، په کار دی هغو ته یاده په کار دی چې د بازار کې ویلې دوره ظلم شوی دی. 1500 روپۍ غټې کیلو، دا کوم انصاف دی؟ نن کوم غوښه مې لوېدله وړو ماشومانو ته، هغه غریبانو څه هغوی نن عید ورځه کوي، هغوی ته هغسې غوښې چولي چې هغه سپیه نه خوري، ټول اواز یې چړچړې. نو په 1500 روپۍ دا کوم انسانیت دی؟ کسبانو ته په کار دی چې انساني کسبان ما جوړېږئ، بس غوا لولوئ، ښه انسانیت سره هغه ورکوئ، اصولو سره کومه غوښه دی هغه ورکوئ. 1500 روپۍ کیلو د یوه انصاف کې نشته چې تا دا ورکړي دی.